و زبردست واقعه عبرتناک یو تحریر د سره شیر کوما چې یو علم یو مال او بل اعتماد دوی دریو وانو د یو بل سره دوستانه وه. اعتماد چې مونږ وایو بروسه، هلکه وایي بروسه دې ګورې ماته نشي، بروسه وایي ماته نه کې ګورې پتا مې اعتماد دی جی اعتماد. دې دریو وانو خپل منځ کې دوستانه وه، ډېره خوږه یارانې وه، جګري یارانو دا درې واړه. یو تحریر دی ښه، دا درې واړه داسې یو موړ رالی چې دا درې واړه جدا کېږي د یو بل نه، داسې یوه لار راله چې د دوی جدایي راله. اوس یو بل نه تپوسونه کوي جی، مال تپوس کوي بھئی کم ځای کې به میلاویږئ، علم تپوس کوي کم ځای کې به میلاویږي، بھئی دې ځای نه چې موږ لاړ شو څنګه چې یاران دوستان جدا کېږي که نه کم کم ځای کې به میلاویږي. دغه شانه اعتماد هم وي چې تاسو به کم ځای میلاویږئ، بھئی کم ځای کې به تاسو. نو علم ورته وایي په ما پسې به هره مدرسه ګورئ، ما پسې به هر کتاب ګورئ، ما پسې به یونیورسټي او کالج ګورئ، ما پسې به د تعلیم یافته زړه ګورئ، ما پسې به د طالب علم سینې ګورئ، کتابونه به را پسې ګورئ. په دغه ځای کې به زه تاسو ته میلاویږم، بل ځای کې به زه نیمه. ښه مال ته وایي ته به کوم ځای کې میلاویږي مال ورته وایي په ما پسې به ګاډي ګورئ، په ما پسې به بینک بیلنس ګورئ، په ما پسې به د مالداره سړي جبونه ګورئ، په ما پسې به د بینکونو رازونه ګورئ، درازونه، په ما پسې به الماریانو د خلکو ګورئ، په دې ځایونو کې به زه تاسو ته میلاویږم، گاڑو او غټو نوکرو کې به ما ګورئ، په دې ځایونو کې به مال وایي زه تاسو سره ملاقات کوم، بل ځای زما د ملاقات نشته. ښه اعتماد نه دی، اعتماد بروسه دی جی. ډېر خاموش ولاړو، مال او علم ورته وایي جناب مونږ خو خپلې ټکانې وښودې، ته خو هم لږه خپله ټکانه وښایه که نه جي، لږ تپوس خو وکړه، ته خو موږ ته خپل ځای وښایه. اعتماد دا چل کوي غټه ساه چې موږ د افسوس والو. اعتماد څه وایي چې زه یو پیر جدا شم لاړ شم که نه بیا زما میلاوېدل ډېره ګرانه خبره ده، زه بیا نه میلاوېږم، ما پسې به بیا یو ځای هم نه ګورئ، زه چې یو پیره لاړ شم بیا زه تلی ما، زه بیا واپسۍ کې نه راځمه. نو عبرت پکې څه دی جي؟ هلکه وایي په تا باندې مې اعتماد دی، ګوره دروغ مه وایه، زما وایي اعتمادي سړی دی یار، زما پې د خپل ځان نه هم زیات بروسه ده، زما پې زیات اعتماد دی په ده باندې. او کله چې د اعتماد ختم کو که نه نو ګوره یاد ساته اعتماد سازول دا ډېر ټایم غواړي. ګوره ښه اعتماد سازول دا ډېر ټایم غواړي، خو اعتماد ختمول نه دی دا په سکندونو کې ختمیږي. ښه تاسو خیال کړئ څوک چې اعتماد خپل ختم کی، خپله بروسه ختمه کی که نه نو هغه کس پې بیا بروسه کوي، کس پې بیا یقین کوي، ټول عمر له بیا سروالی بروالی ګرځي. نو غرض مې دا دی چې په خپله خبره ودرېږئ، خپله خبره نه ده. اکو څوک مسافر دی، اکو څوک په خپل وطنونو کې دی، کو په هر ځای کې دی، کو په هره شعبه کې دی، حق خبره کوئ، په خپله خبره به ودرېږئ، اعتماد به خپل ختموئ نه. کو چېرې زمونږ اعتماد ختم شو په هر ځای کې که نه نو اعتماد ورته څه وایي ما پسې جي بیا ګرځئ، ما زما میلاوېدل بیا ډېره ګرانه ده. زما چې د چا د زړونو نه هغه حقیقت ختم شو، زما د چا سره ډیلینګ دی، زما د چا سره روزګار دی، زه د چا سره کینم پاسمه او په هغې کې ما داسې کارونه وکړه، زما چا سره پارټنرشپ دی، زما مزاربت روزګار دی او په هغې کې ما خپل اعتماد ختم کو، ما له څوک امانت راکړي، ما له څوک پیسې راکړي، ما د خپل روزګار پې د دنیا خبرې اترې دي، هر ځای کې اعتماد دی، هر ځای کې ټوله دنیا په اعتماد روانه ده. نو که چېرې اعتماد دې ختم کو که نه نو یاد ساته ګوره دې کې بیا چانس مانس نه وي. ښه کو د چا مخکې د اعتماد ختم کو تالی چانس هم درکو نو یاد ساته ګورئ هغه حقیقت په د هغه په زړه کې ستا دپاره نه وي. نو اعتماد کله ختمیږي چې دوګنا پالسي انسان زړه کې راشي،
دوه ژبې والی راشي په ژبه کې، نو دغه ټایم کې بیا اعتماد د سړي ختم شي. نو هر ځای کې چې مونږ یو په خپله خبره ولاړ یو، د ایماندارۍ هغه حساب کتاب زمونږ که نه، نو زمونږ بروسه به بیا ختمیږي نه. نن سبا چې په مسلمان څوک بروسه نه کیږي، ورشي دکان ته که نه وایي دا سیز ایک نمبر دی، یاره زه ته قسم خورم چې قسم هم پې څوک وخوري که نه، نو بیا هم پې اعتماد نه کوي په مسلمان باندې. دا ولې د قرآن د پاسه لاس کیږي، د قرآن د پاسه د هغې نه پس هم د سړي سینه کې شکي چې دا د ماته دروغ وي او دا دروغ وي. دا ولې به وي؟ نن مو خپل اعتماد ختم کړی دی، او چې اعتماد ختم شي د مسلمان، نو بیا جي بیا خو نه راځي جي، بیا خو دا اعتماد نه راځي. نو بهر کې هر ځای کې چې څومره دي که نه چې زمونږ اعتماد په هر څیز باندې، که زمونږ اعتماد ختم شو که نه، نو بیا مونږ هېڅ نه یو. صحیح ده جي.